أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله ورسوله سورہ مائدے آیت کریمہ تاسو په مخ کې ما تلاوت کړو. معزز سامعین کرامو، احکام شرعیہ نه خبرېدل هر مؤمن مسلمان د پاره ضروری دي چې زمونږ استاسو د عباداتو او معاملاتو چې کم شریعت حکمونه دي هغه باندې مونږ صحیح عمل پیراشو او عمل په باندې وکړو. رب ذوالجلال جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې او 10 متعلق بیان کوي. څنګه چې ما درته ویلي چې لمونځ دپاره او 10 ضروری دی، مفتاح الصلات ته په دې باندې لمونځ کولاویږي. دا د لمونځ یو حساب سره چابي دی. نو د او 10 متعلق بیان چې دی هغه تاسو ته عرض کوم. رب ذوالجلال جل جلاله سلور فرائض په دې آیت کریمه کې بیان کړي دي چې د او 10 سلور فرض دي. خو دې نه مخکې معزز سامعین کرامو د او 10 فضیلت درته بیان کوم. یقینا چې زمونږ دین ډیر جامع دین دی. تاسو ګورئ نن سبا چې کم کرونا وایرس وبا راغلی ده، د هغې متعلقه هم زمونږ دین اسلام بیان کړی د مخکې نه. د او 10 کمال ګورئ د هغې کې هم کار ورکوي او صرف وایرس نه هر قسمه ګناهونو چې دي چې زمونږ اندامونو پورې تړلي وي د هغې ټولو نه پاکول کوي. او 10 دا بهترین عمل. امام مالک او نسائی عبداللہ سنابحی رضی اللہ عنہ چې دا غي راوی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان کله او 10 کوي نو کلی په ذریعه سره چې خلی ته اوبه اچي د خلی نه ګناهونه رجیږي. چې کله پوزې ته اوبه اچي او پوزه صفا کوي د هغې نه ګناهونه ځي. چې کله مخ وینځي د هغې اوبو سره د مخ نه ګناهونه ځي. تر دې حده پورې چې روزو پورې کم ګناهونه نختی دی هغې نه ځي. لاس وینځي د هغې نه ځي. خپو وینځل کوي نو ډېره داسې ګناهونه ځي د خپې هر یو حصې نه چې نوکونو نه هم ګناهونه لاړ شي. او بیا چې د سر مسه کوي د سر نه ګناهونه لاړ شي. چې د غوږونو مسه کوي د غوږونو نه ګناهونه لاړ شي. نو دا ګناهونه د انسان نه ځي تر دې پورې چې دی بیا جماعت ته ځي او بیا د هغې جماعت عملونو په بنیاد باندې نور ګناهونو نه پاکیږي. نو معززو سامعین کرامو، څنګه چې ګناهونو نه مونږ او تاسو پاکیږو، بهترین عمل دی زمونږ او تاسو صحت هم پکې پروت دی. څومره چې بیماریانې دي، مرضونه دي، هغه هم ورسره ځي. څومره چې وایرس دي هغه هم ورسره ختمیږي. او دومره بهترین عمل دی، دومره د کمال والا عمل دی. معززو سامعین کرامو، یو بل فضیلت په هم ذکر کم. ابن حزیمہ په خپل صحیح کې راوی عبداللہ ابن بریدہ د خپل والد نه روایت کوي. فرمایي چې یو سحر محبوب علیه الصلاۃ والسلام حضرت بلال راوغوښتو. وی فرمایل ای بلال، کم عمل په سبب باندې ته جنت کې زمانه مخکې روان وي؟ زه چې شپې جنت ته لاړم نو ستا د خپو آواز مې واورېدو. بلال رضی الله عنه عرض کړي یا رسول الله، زه چې کله داسې بل عمل خو مې نشته، خو چې کله اذان کوم نو هغې نه بعد 2 رکعته نفل کوم، او کله چې زما او 10 ماتیږي نو زه بل او 10 ورپسې تازه کوم. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایلم دغه سبب د وجې نه چې ستا دا روټین دی چې او 10 دې څنګه ماتیږي ته بل او 10 ورپسې کیا دی د وجې نه تا ته دا مقام میلاو دی. نو او 10 چې دی دې متعلق به زه دا بیانو کما. سلور فرض دی په او 10 کې. قرآن عظیم الشان بیان کړی دی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم. ټولو نه اول چې دی مخ وینځل دي.
د ویښتو د راختلو ځای نه والا تر زنې پورې چې دی دا حصه دی طول کې او عرض کې چې دی د یو کان پټي نه واخله تر بل کان پټي پورې. ځکه معزز سامعین کرامو دا حصه چې دی دا غوږونو په منځ کې اکثر دا حصه به تاسو ګورئ دا ډیر ضروری خبره دی. اکثر او بیشتر خلک اودسو کې نو دا حصه ورنه پاتې شي اکثر وچته نه پاتې وي د کان پټي او د ویښتو په منځ کې چې دا کومه حصہ د مخه دا وینځل ضروری دی چې دا در نه پاتې نشي. د احتیاط کوي ځکه چې مکمل مخ وینځل چې دی هغه فرض دی یو ځای هم د نه پاتې نشي. دویم دا فرض دی چې لاس وینځل دی تر سنگلو پورې دا ډوکې هم پکې داخل دی دا به هم وینځئ دا هم فرض دی چې یو ځای هم د نه وچ پاتې نشي. سنګلې ډېر خیال ساتئ اکثر وچه پاتې شي. دریم فرض دا دی ربع رأس څلورم سرمسه کول چې دی دا هم فرض دی او څلورم چې دی هغه ګیټ کو سره خپې وینځل دی چې د خپو وروستنی حصہ اکثر وچه پاتې کیږي التفات توجه ورته نه وي. نو دا څلور فرایض دي قرآن بیان کړي دي یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین. زمونږ مخکې ویډیو ته انتظار وکړئ دا درس واورئ. الله تعالی د عمل کولو توفیق نصیب